ایو صحابی راغی عبد الله ابن مسعود فرمای حضور علیہ الصلوۃ والسلام تی و فرمایل یا رسول الله مبارکہ مسلم شریف حدیث ته دا عبد الله ابن مسعود نه روایت ده ما خیسته کپڑے اچول خوخي او خیسته پیزار او بوټان په خو کول ما دا مم خوخوي دا خو به خبره نه ګوره صحابه کرامو به څومره احتیاط ک خیسته لباس خیسته کپڑے خیسته پیزار او چپل یا بوټ داز ما خوخوي زدا استعمالو ما په دې کې خو به خبره نه یعنی دې کې خو به داسې نه چې ګوند زبل انسان ته سپک ګورم کم ورته ګورم او ځان ته حضور علیہ السلام ورته فرمایي ان الله جمیل ويحب الجمال خدای پاک خیسته دی او خیسته شی خوخی اچھا بیغم اچھا کپڑے خیسته لباس خیسته خو یو خبر ورته وکړه ها یو شاعری چې په دغه خیسته لباس او کپړو باندې با انسان ته بس پک نه ګوري ورته چرته دا پزړه کې رانه شي چې زده لباس او د پیزار نه اعلایما او دا ما سره مخامخ چې ما نه لباس لګ څه کم دی ګوندې دا سپک دی بس سپک نظر انسان ته مکړه تحقیر ته چا مکړه دا عبد الله ابن مسعود ته فرمایي غیر روایت کوي هغه صحابي ته فرمایي نور خلباس استعمالوا خپیزار استعمالوا خګاړه استعمالوا خکور کی وسګه خو خوراک کوا چې ستا وسی دا هیڅ بد نه دی دا مذموم نه دی دا شریعت ناروا کړی نه دی څومره خو نیت به پکې نه کی بل انسان ته به کم نه ګوري بل انسان ته به سپک نه ګوري بل انسان ته به عام نه ګوري غلط نظر بن اور تکړي ځان ته به بهتر نه وای بس دا شای مکه ورته نور هیڅ خبره نشته او مونږ تاسو یو کنه وی چې بد انسان او بند انسان حضور علیہ السلام فرمای بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم حضور مبارک فرمای حدیث کې چې د انسان بد کېدو د پاره شی کافی دی چې بس مونږ هغه ته بد وایو نور د یو سیزم مکا درو پکې نشته ځا منظم کا او دسم کا یو بدیم پکې نشته یو بدی ټیک ټاک دی رسول الله فرمای چې دا شایم د استاد بد کېدو د پاره کافی دی ته بدی تخنه ان يحقر اخاه المسلم چې تبل انسان ته سپک ګوري بس دا شاید استاد بد کېدو د پاره څه دی کافی دی لکه ته خسړای نه ته د رسول الله په نسبت باندې خسړای نه او څوک چې د رسول الله په نسبت باندې خسړای نه هغه د الله په نسبت باندې خسړای نه ته خسړای نشي کېدای بس ک نور څه دی او ک نور څه دی ک نور ګناهونه دی او ک نور ګناهونه نه خو چې انسان ته سپک ګوري الله په نسبت باندې بده رسول الله په نسبت باندې بده ته خسړای نه ته پس مکه باندې ګرځي خو ته بد سړای خدای د مکه چې مونږ بد خلق شو په دغه خبره باندې او چاته پتم نه لګي چې دا کوم انسان چې ما سره مینا کمینا او زه خوخه ما دا زمانه بهتر دی هغه ستانه کله کله بهتري الله باندې ډیر ګرانی شکر وباسه ته په هغه باندې ګرانه په داسې کس باندې ګرانه چې هغه ستانه په الله باندې ډیر ګران دی ته خو وایي چې قیامت په ورځ باندې به زه فایده ورکوم خو قسم دی قیامت په ورځ باندې بتاله دا انسان فایده ورکوي کې دې شي دا په الله وبخي او جنت ته داخل کا او تو وای چې زبی بخما دا سه مکړې زما دا خبره ټول اوري دا سه بنه کوي دا سه به معاشره کې وخت نه تیروي د سپینګری د همزولي د ماشوم د عام د خاص د ټولو عزت بکړي سپکواله به چا نه کړي تحقیر به چا نه کړي په حقارت نظر باندې بچاته نه ګوري دا سه ژوند او زندگی به تیروي چې هر مسلمان انسان بزان نه بهتر غړي الله تعالی د مونږه خ انسانان کا الله تعالی د مونږ په ځمکه باندې خسړی کا زمونږه ماشومان زمونږ زنانه د ټول خدای پاک خکا د بل مسلمان احترام عزت الله تعالی زمونږ په زړه کې پیدا کا